السلام علیکم درنو خلکو قدرمنو کتونکو د خان جانان ما دا وخت موجود یم د ضلع هریپور او د ضلع صوابۍ په بارډر باندې واقع سیاحتي مقام بیرګلای کې کوم چې د صوابۍ د ټوپۍ ښار نه صرف په 35 کیلومتر فاصله باندې واقع یو صحت افزا او ښایسته مقام دی. که تاسو وګورئ اګست د 5 اګست سحر 10 بجې دي او زه په غرمه ولاړم او تاسو یقین وکړئ که احساس کیږي چې دا غرمه دي یا دا ګرمي ده. په کوم ځای کې چې دلته نه په 35 کیلومتر کې خلک په ګرمۍ نه سوځي هلته کې په دې خوا کې دلته کې احساس هم نه کیږي. دې ځای ته کاغه یوازې د صوابۍ دغه اخري بارډر بیرګلای ده او که د دې سره ملحقه علاقه مازی چې ضلع هریپور دی او که ورسره د تورغر علاقه ده مداخل دا بین الاضلاعي روډ هغه کڼ کپر دی. د حکومت د طرفه د دې توسیع چې دی تیر شوي ګورمنټ کړې وه خو موجوده حکومت پته نه لګي چې تیر شوي حکومت په بغض کې د عوام نه کومه بدله اخلي چې د دغه شروع کار دپاره واکدار وایي چې فنډینګ نشته. دې حوالې سره دلته کسان ولاړ دي او دې سره به خبره کوو د دې تاثرات په تاسو سره شریک کوو. ستاسو نوم؟ اسیم محمد خان د کوم ځای د باغچې ډېری مردان سره تعلق ساتو. ښه دي. او چېرته راغلي به دلته؟ بیرګلې ته. دا راته ووایئ څنګه درته دا ځای ولګېد او د چکر دپاره څنګه؟ ډېر مزېدار ځای دی. زه په خپله په لومبي ځل دی خوا رالم دا ملګري زمونږ په دویم ځل راغی ده لیدلی و نو مونږ خوا چکر جوړ کړی ده وایي چې هغه پرېږده او دلته به چکر موسم به حوالې سره دومره مزه کوي هغه په یخنۍ کې کم نور نه وي راختې هغه خلکو باندې چې مزه وله ورکوي چې ولاړي وته هغه نور دی چې اوس او نور ټورستو لپاره څه پیغام ورکوي د هغې دپاره دا پیغام ورکوم چې ډېر نږدو خلک د دې ځای د صوابۍ د مردانو هغې چې کوم دی دا ځای نه دی لیدلی او هغې له پکار دي چې راشي او دا وویني چې دا روډونه صرف د دې دا بره سم شو که نه لاندې خو ډېر مزېدار روډونه دي خو دا 5-7 کیلومتر چې کم دی دا اوس چې مونږ کم راوختو دې کې لږه مسله شته نو چې دا کلیر شي نو بیا به ډېر خوند وکړي. د کوم ځای؟ مونږ د امازي کوپړی د کوپړی. ښه دا راته ووایه دا روډ حکومت که نسته دی بیا یې د هغې نه وروسته تپوس نه کوي څه تکلیف دی درته دې د وجې؟ مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی صاحبه مونږ چې کوم دی نو دا ګاډي بر نه چې ګاډي راشي نو زمونږ اکثر ګاډي واوړي. ښه جي. او پرونه یو موټرسایکل والا وغورځېد د دې د روډ د لاسه. ښه جي. او زنانۍ ورسره مریضان یې پکې نو هغه چې څو درته راځي نو هغه مړی. ښه جي. ښه اوس په دې باندې موټرې راتلی شي یا وړه ګاډي راتلی شي؟ نه واړه ګاډي نشته دی دا زمونږ ګاډي کېږي خو دا مونږ د لارو له بلکل څه ده روډ دی دا زمونږ د روډ حالات دي موږ پاکستان سره څه کوو موږ د هغوی مرکز حکومت سره څه کوو جی جی او چې موږ لکه د میانو په خټو کې راپړېږي او چې څوک زمونږ دا کارونه دا مسئلې نشي حل کولی زمونږ په علاقه دی د ووټ غوښتو د ووټ دغه اړو کوي ارادې اړو نه ساتي. یاره جی دې روډ خو موږ ته ډېر زیات غټ تکلیف دی او ځکه چې په دې روډ باندې موږ مریض نشو وړلی. تاسو خو په دې روډ کې دا چینې وکتللې او مطلب دا چې دا ډېر زیات ځای په ځای پکې چاره شوي دي او کار بالکل ناقصه کار شوی دی او دا زموږ حکومت ته دا خواست دی چې دا روډ ډېر ته زره سم شي دا ځکه چې دې کې دا د انسانانو روډ نه دی. پاڼ چټ دا خبره صحیح دی دې روډ پاڼ چې کوم دی نه هغه چاته کوم ځای کې غیب شو او بل دې کې چې کوم میټریل لګي نو دا هم ناقصه لګي که نه. موږ خو دا خبره کوو چې روډ د نکاسي پروګرام دی چې کوم دی روډ باندې سړون باندې نله جوړ شي دا ډبې او دا ټول پروګرام چې صحیح طریقې سره روډ جوړ شي ځکه چې دا حاجي نه بالکل نشي راتلی او زمونږ روډونه هم داسې وو چې هغه بالکل خراب دي نن سبا بالکل د تګ پیشان نشته.
په روډ د جاري کار د بندش د وجې نه د بیرګلۍ غوندې ښایسته نږدې او حسین سیاحتي مقام ته د خلکو رسایي راکمه شوې ده، ولې چې دغه ځای ته د ډالۍ نه علاوه بل ګاډی نشي تللی. د دې ځای د خلکو وینا ده چې په دغه روډ باندې د حکومت زر تر زره کار پیل کړي چې دا د راتګ قابل شي او د صوابیو نږدې پرتو علاقو خلکو ته د دغه سیاحتي مقام نه د خوندونو اخیستو موقع بیا په لاس ورشي. کوم به چې د دې نه صرف د ماضي مداخل او د بیرګلۍ د خلکو لپاره بهتر وي، بلکې د هغې معاشي سرګرمۍ به هم بحال شي. وطن نیوز، دوا خان جانان، بیرګلۍ.